بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د هدایت النحو سبق نمبر 2 دی. نن به مونږ د خطبې نه پس اول مونږ خطبه ویلې وه. د دې نه مخکې اولنی سبق کې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین پورې دغه ځای پورې خطبه هم ویلې وه. ښه تفصیلي بحث هم پکې کړی و. د مصنف حالات هم ویلي وو. نن مونږ ګوره یو خطبه وي، یو دیباچه وي او د هغې نه پس بیا مقدمه وي. نو نن به مونږ دیباچه وایو. دیباچه کې مصنف رحمت الله علیه د خپل پورا د کتاب مکمل حالات درته بیانوي چې زه به په دې کتاب کې کومه طریقه استعمالوم، په کومه طریقې به ما دې کې درس تاسو ته کړی وي، نو هغه پوره طریقه درته بیانوي. نو نن به موږ وایو اما بعدو. اما بعدو چې دی په دې کې صرف یو خبره واورئ، صرف دومره پکې واورئ، نور باس په حروفو کې راځي. هلته به په دې کې په دې هدایت النحو کتاب کې به دننه حروف باس راځي، د حروفو باس. هلته به انشاءالله د اما بعدو پوره تفصیلي باسونه کوو. دلته باس درته نه کوم، دلته صرف دومره واورئ چې د اما بعدو کې علما فرمای چې دا د ټولو نه مخکې حضرت یعقوب علیه السلام چې کله عزیز مصر حضرت یوسف علیه السلام چې د مصر باچا شو، نو هغه ته خط لیکلی او یعقوب علیه السلام ته خو پته نه وه چې دا عزیز مصر د مصر دا باچا زما زوی دی، نو هغه ته خط لیکلی و. پوره واقعه ده، خو صرف مختصرا درته وایم چې په هغې کې د حضرت یعقوب علیه السلام حمد و ثنا نه پس بیا ویلي و اما بعدو. اما بعدو نو علما فرمای چې د ټولو نه مخکې د اما بعدو حضرت یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام استعمال کړو. بعض علما فرمای چې یو صحابي دی، د هغه نوم زما ذهن نه وته، خو هغه صحابي وایي دا استعمال کړو، خو دا دومره مستند نه ده. مستنده کومه خبره ده چې حضرت یعقوب علیه السلام اما بعدو دا استعمال کړو. نو د اما بعدو معنی ده د تسمیه حمد او صلات نه پس، د حمد و صلات نه بعد، د حمد و صلات نه بعد، د تسمیه حمد او صلات نه بعد. اما بعدو مونږ بدلته وایو د تسمیه یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، او د حمد الحمدلله رب العالمین، او د صلات والصلاة علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین نه پس د اما بعدو معنی دغه ده. فهذا دا فا چې ده که نه، دا فا پکې جزائیه ده. د دې معنی مونږ په پښتو کې کوو نو. اردو کې وایي پس، مونږ په پښتو کې وایو نو دا، مونږ وایو نو دا. اردو کې وایي پس یې. او هذا چې ده که نه، د هذا معنی ده دا، د هذا معنی ده دا، د هذا اسم اشاره ده. نو څه شی د مشار الیه کوم یو ده؟ نو دلته کې د مشار الیه کتاب محذوف دی، یا داسې وایي فهذا الكتاب. نو دا کتاب مختصر، یو مختصر دی، دا یو مختصر کتاب دی، یا داسې وایه فهذا مختصر، دا یو مختصر کتاب دی. ٹھیک شو؟ نو دلته د هذا دپاره اسم اشاره محذوف هغه روباسه. فهذا الكتاب، نو دا کتاب مختصر دی، مضبوط مرتب کړی شوی دی، لیکلی شوی دی، ضبط کړی شوی دی. فی النحو، علم النحو کې د علم النحو باره کې دا کتاب لیکلی شوی دی، دا کتاب د علم النحو باره کې لیکلی شوی دی. مصنف رحمت الله علیه وی جماعتو دا د فعل ماضی واحد متکلم صیغه ده. جماعتو معنی ده ما جمع کړو، او جمعنا معنی ده مونږ جمع کړو. نو جماعتو مصنف رحمت الله علیه وی ما جمع کړي، ما جمع کړل یا ما جمع کړي. فی او د ها ضمیر دغه محذوف چې کوم کتاب دی نو هغې طرف ته راجع دی. فیه په دې کتاب کې، جماعتو ما جمع کړل، فیه دی کتاب کې، د ها ضمیر معنی ده کتاب. مهمات، دا مهمات چې دی که نه، مهمات په دې ځان پوه کوئ، دا د مهمتون جمع ده. مهمتون مهم سیز، اهم سیز، ضروری سیز. ٹھیک شو؟ نو هغه مهمتون جمع چې دی مهمات راځي، ضروری خبرې یا اهم خبرې، مهم مقصدونه، ضروری مقصدونه، مقاصد. مهمات النحو د نحو ضروری خبرې یا د نحو ضروری مقصدونه. على ترتیب الکافیه، علی معنی ده په
ترتیب معنی ترتیب او کافیه دا د علامه ابن حاجب رحمت الله علیه یو کتاب دی د نحو په باره کې لیکلی دی او په درېیمه درجه کې دا پړاویږي نو ډېر بهترین کتاب دی یو جامع کتاب دی نو مصنف رحمت الله علیه جماعت ما جمع کړل فيه په دې کتاب کې مهمات النحو د نحوی ضروری خبرې یا د نحوی ضروری مقصدونه یا د نحوی اهم مهمات می جمع کړه علی ترتیب الکافیه د کافیه په ترتیب یعنی کم ترتیب چې د کافیه د کتاب دی نو ما د نحوی دا کتابم د هغه د کافیه د کتاب په ترتیب باندې ولیکل خو بالکل خوب هغه ترتیب باندې نه ځکه چې کافیه کې بابونه او فصلونه نشته هدایت النحو مصنف رحمه الله چې هغه په دې هدایت النحو کې بابونه او فصلونه مقرر کړي په کافیه کې عبارت مشکل ترین عبارت وي او په هدایت النحو کې مصنف رحمه الله بعبارت واضحه آسان او واضحه عبارتونه راوړي دي په کافیه کې مصنف رحمت الله علیه مثالونه نه دي بیان کړي مثالونه په کافیه کې نه دي راوړي د هرې مسلې دپاره او په د هدایت النحو مصنف رحمت الله علیه په هدایت النحو کې د هرې مسلې دپاره خپل مثالونه راوړي دي په کافیه کې مصنف رحمت الله علیه دلایل او وجوهات بیان کړي دي او دلته کې مصنف رحمت الله علیه چې علامه ابن حاجب رحمت الله علیه په کافیه کې دلایل او وجوهات بیان کړي دي ٹھیک شو او دلته کې په هدایت النحو کې ابو حیان محمد ابن یوسف رحمه الله چې هغه نه دلایل بیان کړي دي او نه وجوهات بیان کړي دي ٹھیک شو دا هغې نه اعتراض کړی دی هغه ډول چیړلي نه دي ٹھیک شو دلایلو مطلب سره چیرې دا الفاعل مرفوع چې فاعل مرفوع دی ولی مرفوع دی دا خبرې نه دي چړلې المفعول مفعول منصوب دی ولی منصوب دی د څه د وجې منصوب دی نو دا وجوهات نه دي بیان کړي د هدایت النحو مصنف او علامه ابن حاجب رحمت الله علیه هغه خبرې سخت ذکر کړي دي نو دلته وایي اما بعد د حمد الصلات او د تسمیه پس فهذا نو دا کتاب مختصر دی مضبوط ضبط کړی شوی دی لیکل شوی دی فی النحو په نحو کې یعنی د علم النحو باره کې مصنف رحمت الله علیه وایي جماعت ما جمع کړي دي فيه په دې کتاب کې مهمات النحو د نحو ضروری خبرې علی ترتیب الکافیه د کافیه په ترتیب باندې ما د نحو ضروری کم خبرې دي هغه په دې کتاب کې جمع کړي دي مصنف رحمت الله علیه وایي ما د نحو ضروری خبرې د کافیه په ترتیب په دې کتاب کې ذکر کړي دي ٹھیک شو جی اوس وایي مبوبا و مفصلا دا مبوبا واو لاندې کسره او ومفصلا د صاد لاندې کسره نو دا اسم فاعل شو مبوبا معنی دا باب جوړونکې او مفصلا معنی دا فصل جوړونکې او کدا بیا اسم مفعول کې کنه نو مبوبا ومفصلا مبوبا معنی باب جوړ کړی شوی او مفصلا معنی دا فصل جوړ کړی شوی ٹھیک شو که د اسم فاعل معنی واخلي کنه نو بیا هم دا حال وي کله چې مبوبا و مفصلا دا د جماعتو دا تو ضمیر نه دی دا تو ضمیر ولا ذوالحال کا دلته کې به زه ولیکم ذوالحال دا تو ضمیر ذوالحال کا مبوبا و مفصلا دا ورلا د اسم فاعل په شکل کې دا ورلا حال کا نو مبوبا معنی را جماعتو ما جمع کړي دي په داسې حال کې چې مبوبا زه باب جوړونکی ما و مفصلا او فصل جوړونکی ما دا مصنف رحمت الله علیه وایي ٹھیک شو نو ګورئ دا جماعتو دا تو ضمیر ورلا ذوالحال شو او مبوبا و مفصلا د واو لاندې کسره او د صاد لاندې کسره مفصلا کې د صاد لاندې کسره نو دا بیا د جماعتو د تو ضمیر ذوالحال د پر حال شو ٹھیک شو د اسم فاعل چې کې نو
او که بیا اسم مفعول اخلي کنه اسم مفعول نو د فيه چې سره چې کوم ها ضمیر دی کنه د ها ضمیر دا به ول ذل حال کې د ها ضمیر ولا ذل حال کا ٹھیک شو ها ضمیر می دار ذل حال کو ها ضمیر ذل حال شو او دا مبوبا و باندې فتحه ومفصلا صاد باندې فتحه دا ولا حال کا دا دونه ولا حال کا ٹھیک شو نو مبوبا کوي او که مفصلا وي دوانه به منصوب ویل کیږي مبوبا دا مبوبا دا به منصوب ویل کیږي کدا اسم فاعل شکل کې واخلي او که مفصلا واخلي اسم فاعل هم بم دا منصوب ویل کیږي وجه سره کدا اسم فاعل واخلي مبوبا ومفصلا او که اسم مفعول واخلي مبوبا ومفصلا کدوانو حالاتو کې واخلي ٹھیک شو نو دا به منصوب ذکر راځي چې دوانو کې حال راځي مبوبا ومفصلا کې بیا د جماعت د تو ضمیر حال راځي او مبوبا ومفصلا کې بیا حال جوړیږي د فيه ضمیر د پاره ٹھیک شو نو چې کله د فيه ضمیر د پاره د حال جوړ کې نو مصنف رحمت الله علیه وی جماعت ما جمع کړل فيه پدې کتاب کې مبوبا باب کړي شوی یا فيه دا کتاب مبوبا باب جوړ کړی شوی او مفصلا او فصل جوړ کړی شوی او کته د دې د جماعت د تو ضمیر نه حال واخلي نو مبوبا ما جمع کړی دي په دې کتاب کې په داسې حال کې چې باب جوړ کړی مې دي یا باب جوړون کې او فصل جوړون کې یعنی په دې کې دا هر مسله ما باب په شکل کې او د فصل په شکل کې جوړ کړی دي ٹھیک شو جی نو دا لږ باس مې درته پکې ځکه وکړو چې بعض طلبه لږ ذهین وي نو داسې باسونه هغې خوښوي او چې کوم طلبه هغه لږ کمزوري وي نو د هغې دپاره هم زه کوشش کوم چې زه د کمزورو طالب علمانو دپاره دا کتاب په دې شکل کې تیاروم دا تکړه طلبه خو ځان له بیا په خپله هغې تیارولی شي خو د دې کمزوري به موږ ځان سره چلو هسې نه چې دا تکړه کتاب حل کولی شي کمزوري نه شي حل کولی نو بیا هغې رستو پاتې شي بیا بې همته شي همت وبېلي نو علم پرېږدي نو کوشش به موږ کوو چې موږ ځان سره کمزوري وچلو جماعتو مصنف رحمت الله علیه وی ما جمع کړل فيه په دې کتاب کې مهمات النحو د نحو ضروري خبرې علی ترتیب الکافیه د کافیه په ترتیب باندې مبوبا باب جوړون کې ما ومفصلا او فصل جوړون کې ما یا دا معنی واخله یا داسې وایا مبوبا باب جوړ کړی شوي ومفصلا او فصل جوړ کړی شوي بعبارت واضحه با معنا را سره عبارت ته وای چې راکم عبارت لیکل شوی دی ته وای واضحه معنا را ښکارا آسان عبارت سره بعبارت واضحه د واضحه عبارت سره واضحه عبارت سره نو موږ به ګوره دا با حرف جر دی عبارت موصوف ته واضحه ورله صفت ته نو موږ به اول د صفت معنا کو نو موږ به داسې طرف نه معنا کو واضحه عبارت سره داسې معنی به کو خاجي داسې بنه وای سره د عبارت واضحه داسې معنی بنه کوي د موصوف صفت معنی به د الټا طرف نه کې د ګس طرف نه به راولي خي طرف ته به راولي ٹھیک شو نو ګورئ واضحه عبارت سره بعبارت واضحه عبارت سره ها اوس ګورئ مع ایراد الامثله مع معنی سره ایراد اورد یورید ایراد معنا دا راوړل لانا اردو کې ورته لانا وای مونږ ورته وای راوړل پښتو کې امثله دا د مثال جمع ده امثله د مثال جمع ده د امثله جمع ده د واحد راځي مثال د مثال جمع راځي امثله مثالونه مثال یو مثال ته وای امثله ډیرو مثالونو ته وای ٹھیک شو نو اوس وګورئ دا مع چې دی کنه مع دا د معنا د سره ایراد معنا د راوړلو او امثله معنا د مثالونو ٹھیک شو اوس په موږ داسې وایو دا مع چې دی دا مضاف ته ایراد دا د دې مع د لپاره مضاف ته مضاف الیه دی او بیا د امثله د لپاره مضاف ته د امثله لپاره مضاف ته نو د دې معنا ده مع ایراد الامثله د مثالونو راوړلو سره مع ایراد الامثله د مثالونو راوړلو سره الټه نه معنی وکړه داسې به نه وایې سره د راوړلو د مثالونو نه داسې نه د مثالونو راوړلو سره ٹھیک شو اوس بیا مخکې ګورئ فی جمیع مسائلها د دې د
د دې د ټولو مسلو د دې په ټولو مسلو کې د دې په ټولو مسلو کې ټیک شوه مې اوس ګورئ من معنا ده نه من معنا من غیر تعرض للأدلة والعلل من غیر تعرض بغیر د چیل چال نه بغیر د چیل چال نه للأدلة ادله چې دا د دلیل جمع ده ادله ډېر دلیلونو ته وایي او دلیل ته وایي دلیل یو دلیل ته وایي ادله ډېرو دلیلونو ته وایي او علل چې دی علل دا د علت جمع ده علت وجه ته وایي علت وجه ته وایي او علل معنا د وجوهات ډېرې وجې ٹھیک شو نو دلته کې وایي من غیر تعرض للأدلة والعلل بغیر د دلیلونو او د وجوهاتو د چیړلو نه یعنی ما وایي په دې کتاب کې دلیلونه او وجوهات نه دي چیړلي بغیر د چیړلو د دلیلونو او د علتونو لئلا يشوش ذهن المبتدي لئلا چې ده کنه دا لئلا اصل کې ده لئن دې ته ګورئ دا لئلا چې ده دا اصل کې ده لئن او لا يشوش ٹھیک شو لا يشوش دا ٹھیک شو او دا ان د وجنه ان ناصبه ده د فعل مضارع په مرفوع چې دا منصوب کړی دی نو دا ان ناصبه ده لئن د دې وجنه یا موږ وایو ځکه چې لا يشوش ګډوډ نه کړي یا لا يشوش چې مشوش نه کړي شوش يشوش شوش يشوش تشويشا معنا مشوش کېدل ګډوډ کېدل ٹھیک شو نو لئن د دې د وجنه یا ځکه چې لا يشوش مشوش نشي ګډوډ نشي ذهن المبتدي د ابتدایي طالب علم ذهن ته وایي مبتدي معنا ابتدایي طالب علم د ابتدایي طالب علم ذهن عن فهم المسائل فهم معنا پوهېدلو او عن معنا نه مسائل د مسالې جمع ده مسألتون یوې ته وایي او مسائل ډېرو مسایلو ته وایي نو د مسلو پوهېدلو نه د مسلو په پوهېدلو کې که زه ډېر دلیلونه بیانوم یا ډېر وجوهات بیانوم نو ابتدایي طالب علم ذهن چې دی که نه دا به په مسله باندې د پوهېدلو نه مشوش شي ګډوډ به شي دا به په مسله باندې نه پوهېږي که زه ډېر دلیلونه بیانوم یا ډېر علتونه وجوهات بیانوم نو بیا به ابتدایي طالب علم په مسله باندې نه پوهېږي سمیتو معنا ما نوم کېښودو مصنف رحمت الله علیه وایي سمیتو دا د سمیتو معنا ما نوم کېښودو سمینا معنا د موږ نوم کېښودو سمیتو د واحد متکلم صیغه ده سمیتو ما نوم کېښودو هو د دې کتاب مصنف رحمت الله علیه وایي وسمیته او ما د دې کتاب نوم کېښودو بهدایت النحو هدایت النحو د دې کتاب نوم ما هدایت النحو کېښودو د دې کتاب نوم مې څه کېښودو هدایت النحو رجاء په دې امید ان چې په دې امید چې یهدی الله تعالی رهنمایي وکړي الله تعالی هدایت وکړي به د دې کتاب په وجه الطالبین طالب علمانو ته یعنی چې الله پاک د دې کتاب د وجې نه د علم النحو طرف ته د طالب علمانو رهنمایي وکړي ما دې دپاره د دې نوم کېښودو او ښه نوم کېښودل ځکه پکار دی چې د ښه نوم په انسان باندې اثر وي ورتبتو بیا هم د واحد متکلم صیغه د فعل ماضي رتبتو معنا ما ترتیب ورکړو هو دې کتاب لا مصنف رحمت الله علیه وایي ورتبته ما دې کتاب لا ترتیب ورکړو على مقدمه په یوې مقدمه وثلاثه اقسام او په درو قسمونو یعنی ما دې کتاب لا دې کتاب کې ما درې قسمونه ذکر کړه او یوه مې پکې مقدمه ذکر کړه نو ابتدا کې پکې مقدمه راغلی ده بیا پکې درې قسمونه راغلي اوله قسم اسم دی دویم قسم فعل دی دریم قسم حرف دی اوس وایي بتوفیق الملک العزیز العلام بتوفیق الملک العزیز العلام د هغه بادشاه په توفیق سره د هغې بادشاه په توفیق سره ملک معنا نه بادشاه نو ته به دلته کې د معنو کې د هغې بادشاه په توفیق سره چې زبردست یا غالب او ډیر پوهه دی ډیر علم والا دی ٹھیک شو نو دا بتوفیق الملک العزیز العلام معنا د هغې بادشاه په توفیق سره چې ډیر زبردست یا ډیر غالب او ډیر پوهه دی ډیر علم والا دی
ټیک شو جی. نو دا زمونږ د هدایت النحو دویم سبق او دی باچم پکې ویله. نو مختصر غونته کې حالات پکې د مصنف پکې مختصر غونته کې خبره بیان کړه، مکمل هغه خلاصه درته د کتاب بیان کړه چې دا کتاب ما په دې کې مې د نحو ضروري اهم خبرې راغونډې کړې دي او د کافیې په ترتیب باندې مې دا کتاب جوړ کړی دی. په دې کې مې فصلونه او بابونه او واضح عبارت او د هرې مسلې لپاره مې مثالونه بیان کړي دي او په دې کې ما دلیلونه او وجوهات نه دي چیړلي، ځکه مې نه دي چیړلي چې د ابتدایي طالب علم په مسله د پوهېدلو نه ذهن ګډوډ نشي. او د دې نوم مې هدایت النحو ځکه یې خیری، په دې امید مې خیری چې الله پاک د دې کتاب په وجې د نحو طرف ته د طالب علمانو رهنمایي وکړي. او د دې کتاب ما ترتیب داسې خیری چې یو مې پکې مقدمه بیان کړې ده او درې مې پکې قسمونه بیان کړي دي او د هغې بادشاه په توفیق سره چې ډیر زبردست یا ډیر غالب او ډیر پوه او ډیر علم والا دی. نو دا زمونږ د هدایت النحو دویم درس، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.